د بني اسرائیلو څو قبیلې دي؟ 12 قبیلې دي. څو قبیلې دي؟ 12 قبیلې دي. او مونږ او تاسو دا پښتانه چې یو، نو بعضې تاریخي چې کوم دی نو مورخین داسې لیکي چې مونږ هم د بني اسرائیلو چې کوم دی نو په دغې 12 قبایلو کې یو قبیله یو. قیس عبدالرشید دا چې کوم دی نو ګویا کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته د وفد په شکل کې راغی او د اسلام د خوږو نه خبر شوی، نو په خپله رضامندۍ سره قیس دا عبرانی لفظ دی. نبی علیه السلام مبارک چې کله تعارف ورسره وشو او اسلام یې قبول کو سره د خپل قامه د پښتنو نیکه، نو نبی علیه السلام ورله په دې نوم کې عبدالرشید نوم سیوا کو. مخکې ترې نوم قیس و، نو قیس عبرانی او عبدالرشید ورسره عربي. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ او بعضې مورخینو لیکلي دي چې بیا حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه خپل لور دا قیس عبدالرشید ته په نکاح باندې ورکړه. نو موږ د مور د طرف نه د خالد ابن ولید اولاد یو، د پلارانو د طرف نه د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راځو. دا پښتانه ټول په ټوله ګورئ ښه. نو په موږ کې دا دواړه خویونه شته دی. د خالد ابن ولید رضی الله عنه خو ډېر بهادر انسان و کنه. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ سیف من سیوف الله و. نو پښتانه کو په حق کو په ناحق خو نرتوب پکې یي ښه. په حق او ناحق دواړه مې درته وویل ښه. نرتوب پکې ډېر وي. پښتانه ټول کوسل خویونه نوري خو یو به د مور وي. زمونږ د موره به هغه یو خوی په مونږ کې شته دی ګورئ ښه. او دویمه خبره ده چې لکه څرنګه په بني اسرائیلو کې کم خویونه و که نه، هغه خویونه د یوسف علیه السلام رونه چې وو، نو هغه د یوسف علیه السلام سره حسد کو. د هغې حسد او بدخواهۍ د وجې نه چې کوم دی نو یوسف علیه السلام باندې دا ورځ نه ځایېدله. نو په مونږ په دې پښتنو کې هم دا ناسودي ډېره زیاته ده. مونږ هم کله کله یو ورور عزیز ته دقه شانتې کنده کنو